بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة اول سپارہ شپږم نمبر آیات کریمه. د دریو ډلو ذکر کیږي، یو ډله د مؤمنانو، یو د کافرانو، یو د منافقانو. د مؤمنانو ذکر وشو، اوس د کافرو چې سوچه کافران دي د هغوی ذکر کیږي، او بیا ورپسې د یوې بلې ډلې ذکر کیږي چې هغه منافقین دي. داعی چې کله دعوت چلی، حق بیان شروع کی، نسه خلق ور سره اومني او سه ور سره نه مني، سه انکار. نو کوم خلق چې اومني هغه ته مؤمنان وي، چې کوم نه مني انکار کوي هغه ته کافران وي. بیا چې کله د حق ورو ترقی کوي نو پدې کې یو بل ډله هم را پیدا شي چې هغوی په زړه انکار کوي او په ژبه باندې اقرار کوي. په زړه باندې نه مني ورسره، او اسی په ژبه باندې وایي مونږ ستاسو ملګري او منو در سره. دې خلکو ته منافقان وایي. نو هغه ډله چې هغوی انکار کو، ایمان نه راوړو، هغه کافرانو. نو په دې آیات کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبر ډیر زیات خواهشمندو چې دا ټول خلق ایمان راوړي، مؤمنان جوړ شي، او دا ټول خلق هدایت قبول کی، په سم لار باندې روان شي. لیکن الله تعالی دا سعادت د ارچا په حصہ کې نه دی راوستي. نعمت الله تقسیم کړی دی، نعمت د ایمان د چا په نصیبه کې راغلی دی، د چا نه. د هغه خلکو په نصیبه کې راغلی چې بچا کې انابت، او د چا په زړه کې دا ارمانو چې زه مؤمن شم، او د چا چې رجوع راغله ایمان طرف ته، ناویل الله ایمان ور نصیب که. او هغه خلک بد قسمتو چې هغوی د ضد او د عناد د وجې نه یا ایمان نه راوړ، یا په خپل کفر باندې کلک ولاړو، ایمان یې نه راوړ. نو رسول الله مبارک ته الله فرمایي ته مه خفه کېږه چې زړه کې دې راشي چې زه خو دې خلکو له شپه ورځ دعوتونه چلوم او دوی یې مني نه، کومه داسې یو طریقه اختیار کړم چې دا ټول په ټول مسلمانان شي. نو دا زړه کې دا خبره مراول، ته خپل دعوت جاری ساته. د چا په نصیب کې چې ایمان وي، ایمان به نصیب شي، او چې د چا نه وي نو بس هغه به بې ایمانه لاړ شي. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې هغوی کفر کړی دی، سواء علیهم برابر ده په دوی باندې، اانذرتهم که ویروي دوی لره. انذار د یو څیز نه یارول چې دا ګوره ستا دپاره نقصاني دی، نو د هغې خبر ورکول، د یرې خبر ورکولو ته انذار وای. که ته دوی ویری د جهنم نه، د عذابونو نه، ام لم تنذرهم
او یا اون يروي دوی لرا لا يؤمنون دوی ایمان نروړي. رستو براشي سورة یونس کې ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بشک دغه کسان چې دا کفر کړی دي نو په دوی باندې د الله کلمه د الله قانون هغه ثابت شوی دی چې بس دوی ایمان نه وروړي. او دې سورته مبارکه کې به هم راشي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. کدوی له هر قسمه دلیل پیش کې بیا هم دوی ستا تابعداري نه کوي نو ته مه خفه کېږه. ختم الله على قلوبهم مهر لګول دی الله تعالی په زړونو د دوی وعلى ابصارهم او بسترګو د دوی وعلى سمعهم او بغوګونو د دوی وعلى ابصارهم او بسترګو د دوی غشاوة پردی ده. ختم الله ختم مهر تویل شي طبع الله هم راغلی دی قرآن شریف کې اقفال هم راغلی دی د دوی په زړونو باندې مهر لګېدلی دی زړونو ته تالی لګېدلی دی. نو مهر په الله ولی لګو ران هم راغلی دی ران زنګ په لګېدلی دی کلا بل ران علی قلوبهم په زړونو باندې زنګ راغلی دی او زړونه کاږي شوی دي. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم کله چې دوی کاږي شنو الله ول زړونه کاږي کړل بل طرف ته وړي. نو الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر لګولې دي مهر د جباریت چې دوی اوس هدایت طرف ته نه راځي. ولی ځکه چې دوی په دې زړونو باندې دومره ګناهونه وکړل چې هغه تک تور شو. حدیث مبارک کې راځي انسان یو ګناه کوي توبه نه ونباسي په زړه یو تور داغ ولګي بیا ورپسې بل ګناه کوي بل داغ ولګي بیا بل تر دې چې دا زړه تک تور شي زنګ شي زنګ د قزنګ دی چې دا غي د وجنه مهر لګېدل دي د دوی په زړونو. وعلى سمعهم قلوب جمع راولو سمع مفرد راولو د نحوی د قوانین مطابق سمع دا مصدر دی او مصدر تثنیه او جمع ناراضی. یا دویم نمبر قلوب په دې زړه کې ډېر ارادي راځي ډېر اشیاء پکې راځي ډېر معلومات او مدرکات پکې راځي جواهر او اعراض ورتوای او ابصارم جمع راوړي دي ځکه په سترګو باندې قسم قسم رنگونه لیدل کی او سمع دا صرف مسموعات کوي او ریدل کوي. قرآن شریف کی چرته کې دا سمع په جمع او په تثنیه سره نه راغلي هر ځای کې مفرد ذکر شوی ځکه په دې باندې صرف او ریدل کیږي. یو دریم جواب هم شوی دی چې دلته تقدیر د عبارت داسې دی علی مواضع سمعهم الضاد سره وعلى مواضع سمعهم مهر لګول دی الله تعالی د دوی د اوریدلو په زینو باندې د اوریدلو زی دا د غوګونه دي کنه نو وخت اذن وای اذان اذن لیکن دلته کې د اوریدو غ مقام ذکر کړی دی اوریدل ذکر کړی دی مراد د اوریدو نه مقام د اوریدو دی زید اوریدو چې وګونه دي. وعلى ابصارهم او مهر وعلى ابصارهم او د دوی بسترګو باندې غشاوتن پردی دي. نو تعبیر بداسي وشي
مهر لګېدل دي د دوی په زړونو نو حق طرف ته نه مایل کیږي مهر لګېدل دي د دوی په غوږونو باندې نو حق خبرې نه اوري او په سترګو باندې پردې دي نو حق خبرو ته نه ګوري نو چې دا پکې ده نو ولهم عذاب عظیم د دې کافرانو دپاره دردناک عظیم لوی عذاب دی د دې کافرانو دپاره عذاب عظیم ډېر لوی عذاب دی دا خو د کافرانو ډله ذکر شو اول کې د مؤمنانو ډله ذکر شوی او د هغوی صفات هم بیان شوي چې مؤمنان څوک منځ به یې کو د الله په نوم باندې ورکړه کوله او ورځ د آخرت یې منله کتابونه یې منل نو هغه لومبنۍ ډله د مؤمنانو وه دویمه ورپسې د کافرو درېیمه ډله د منافقانو اوس ذکر کېږي ومن الناس من یقول آمنا بعض د خلکو نه هغه څوک دی چې وایي مونږ ایمان راوړی بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستونه ورځ د آخرت قیامت ورځ نه مراد ده وما هم بمؤمنین او حال دا چې دوی ایمان راوړونکي نه دي په مکه مکرمه کې منافقان نو بس هلته کې یا سوچه مسلمانان او یا سوچه کافران او منافقان پکې نو مدینه منورې ته چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړو نو په مدینه کې د يهوديانو درې قبيله آباد وي درې ډلې وي د يهوديانو یو ته بنو قینقاع ویل کېده یو ته بنو نذیر او یو ته بنو قریظه او دو ډلې پکې د کافرانو وي مشرکان اوس او خزرج بیا دغه د يهودو چې کومې درې ډلې وي درې بنو نذیر بنو قینقاع بنو قریظه پدې کې یو ډله بنو قینقاع په نوم چې یادېدله نو دا د خزرج سره ملګري وو خزرج د دوی سره ملګرتیا کوله او دغه نورې دوه ډلې بنو نذیر او بنو قریظه دا د اوس سره ملګري وو اوس بېله ډله وه چې هغه مسلمانان نو خدا يهوديان چې دوی به ځان ته مسلمانان وي موږ د تورات باندې عمل کوونکي حال دا چې حق تورات دوی نه منل هغې کې هم دوی قسم قسم تبدیلی راوستې و څه خبره به یې منلې او څه نه خو بیا اهل کتاب به یې ورته وي نو بنو نذیر او بنو قریظه دا دوه ډلې دا د اوس ملګري او بنو قینقاع دا د خزرج ملګرو کله به چې جګړه راغله نو دوی به یو بل سره ملګرتیا کوله نو کله چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړو او بیا د بدر غزا راغله جهاد وشو جنگي بدر وشو او په جنگي بدر کې مسلمانانو له الله یو ناشنا کامیابی ورکړله فتح ورله نصیب شو او بیا د اسلام شان شوکت ښکاره شو خلکو ته چې دا خو حق دین دی او اسلام غلبه حاصله کړله او خلک ورو مسلمانېدل اسلام کې به خلک داخلېدل نو یو سړی د هغه نوم عبدالله د پلار نوم یې ابی عبدالله ابن ابی او د مور نوم یې سلول عبدالله ابن ابی ابن سلول سلول یې د مور نوم ابی یې د پلار نوم دا په خزرج قبیله کې و خزرج او لږ مخکې د هجرت د رسول الله مبارک نه لږ مخکې په مدینه کې د خلکو د مشر جوړاو چې دا به زمونږ مشري لیکن کله چې رسول الله مبارک هجرت وکړو نو د اسلام ترقی راغله نو کله چې اسلام غالب شو نو د کفر خبره ختم شي مشري
هغه ختم شوي. دلته کې د پزړه کې یو خبر تاویدل چې زما مشری زه خو مشر نشوم. اوس کو د کفر باندې کله کودريږي او هغه ښکارا کوي خلکو ته، نو سره څوک ملګرتیا نه کوي ځکه کفر خو بس مغلوب شو. او که اسلام ښکارا کوي نو اسلام سره لګي نه مسلمانېږي نه. نو د پزړه کې کفر مضبوط کو په ښکارا باندې وې زه مسلمان یم، مسلمانانو ته وې زب تاسو ملګری ما اسلام قبول کړی دی، ایمان مې راوړی. دا لومبني کسو عبد الله ابن ابي ابن سلول. بیا د ځان سره نور ملګری مرور پیدا کړو، خلکو ته وې چې دغه څه کوي، دا ډېر خوند کوي چې مسلمانانو ته به موږ تاسو ملګری او کافرو ته به وې چې تاسو د دوانو نه به پیدا حاصلو او مسلمانی کې بنا، بلکې په زړه باندې با د کفر هغه خپل زول زړی طریقې او بګه مستحکم ساته محکم مضبوطی اسبه پجب وای چې موږ مسلمانان. دا منافقانو دي ته وی اعتقادي منافق، او حکم د اعتقادي منافق دا چې دا به همیشه په جهنم کې وي. پینځمه سپاره کې براش چې دا به د جهنم په غلان دی اسفل کې پروت وي، لاندې به پروت وي. دیم عملی منافق دی. عملی منافق مجرم دی، غټ مجرم دی، لیکن دا به همیشه په جهنم کې نه وي. سو وخت بعد به د جهنم نه دوی الله روباسي. عملی منافق هغه ته وای چې بزړه کې ایمان وي خو بعض کارونه داسي چې هغه د شریعت خلاف وي، د اسلام خلاف وي، دوکه کوي، دروغ وي او دغه سی وعده ماتوي، قسمونه خوري، کنځلې کوي وغیرہ وغیرہ. دا عملی منافق دی، اعتقادي نه دی خو عملی دی. نو چې عملی منافق دی ته به صرف سزا ملو شي، بیا به جهنم نه رستل شي. او دا اولنی اعتقادي منافق د جهنم نه وتل نشته، دا به همیشه په جهنم کې وي. نو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا اعتقادي منافق. یو بل خبره چې د مکې نه کوم خلک راغلي مهاجرینو صحابه کرامو، پاغي کې یو کس چرته منافق نو پیدا شوی، هغه په خپل اسلام او ایمان باندې کلک او مضبوط ولاړ. دا منافقان دا په يهوديانو کې په دوی کې پیدا شوی، دا د عبد الله ابن ابي ځان له ډله جوړه کړو او د دوی منافقت بیا الله تعالی رسول الله مبارک تخکارا کړم. سو کسانو نمونه نبی علیہ السلام غشت چې دا منافقان اعتقادي، لیکن څه ورته ویل ځکه نو چې بیا به د خلکو خیال او چې خپل ملګری مړکې. نو الله تعالی دغه خلکو ذکر کوي په دې آیات کې، ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه څوک دی یقول چې وای آمنا موږ ایمان راوړل بالله بالله وبالیوم الاخر وبروز رستنه چې روز د قیامت ده، وما هم بمؤمنین او حال دار دی وته وی حالیه، وما هم او نو دوی حال دار چې نه دی دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي. یخادعون الله دوی دوکه ور کوي الله له، نو الله له څوک دوکه نشي ورکول، او دوی په خپل خیال او ګمان کې دوی وی جوړي مونږ الله له دوکه ورکو، الله له چرته دوکه ورکول ځان دوکه کوي. والذین آمنو او دوکه ورکوي مؤمنانو له، مؤمنانو ته وی چې مونږ مؤمنانو، خو د مؤمنانو خو د دوی د زړونو نه خبر نه دي کوم چې په زړه کې سو. وما يخدعون الله فرمای دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه لره، وما يشعرون او دوی نه پوهیږي، شعور نه لري. شعور یو عقل دی او یو شعور دی، په انسان کې دوانه وي، عقل هم پکې وي او شعور هم پکې وي. او په دې سارو کې حیواناتو کې عقل نه وي، صرف شعور پکې وي. دا منافقان دونه بدتر دي دومره چې عقل سکه چې دیو پس هغه شعور هم نه لري، د زناور هم بدتر دي.
اولئک کالانعام بل هم اضل د سارون دا بدتر دي شعور هم نه لري کنه ساروی په یولار باندې روان دي او چې کله مخې لکند ورغله نو په کند باندې نه ورځي اوس په ساروی کې عقل نشته دی خدا په دې کې شعور دی هغه شعور د وجه نه دی د کند نه ځان بچ کی او یو ځای کې اور بل دی ساروی په روان دي د اور نه دا ساروی ځان بچ کی د ساروی کې عقل نشته دی لیکن په دې کې شعور شته دی د هغه شعور په وجه باندې دې ځان بچ کی دا اور نه منافق کې نه عقل شته نه شعور شته ځکه د جهنم د کند نه ځان نه بچ کی د جهنم د اور نه هم ځان نه بچ کوي فی قلوبهم مرض بس بکوها ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران دي کفر کړي دي سواء علیهم برابر دا پدوی باندې انذرتهم کچرته يروي تدوی لرا ام لم تنذرهم یا ان يروي دوی لا يؤمنون دوی ایمان نروړي ختم الله مهر لګول دی الله تعالی علی قلوبهم فزړونو د دوی وعلى سمعهم او بغوګونو د دوی وعلى ابصارهم غشاوة او بسترګو د دوی پردی دي ولهم عذاب عظیم او اشتدی د دوی د پار عذاب لوی ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دي یقول چوای آمنا بالله من ایمان راوړي په الله باندې وباليوم الآخر او پرواز آخرت وما هم بمؤمنين او حال دادی دوی ایمان راوړون کی ندی یخادعون الله دوی دوکور کوي الله لرا بخپل ګمان کې بخپل خیال کې والذین آمنوا او دوکور کوي مؤمنان لرا وما يخدعون او دوی دوکن ور کوي الا انفسهم مگر خپل ځانون لرا وما يشعرون او دوی نه پوهیږي صدق الله